بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم. الله تعالی فرمایي چې سړی په دوه واجب باندې په خځو باندې بچو ده. یو د دې واجب نه الله تعالی ایوتا یعنی د سړی ته په د بل باندې یعنی په خځو باندې لوی ورګړي یا ته داغونه بوندي دي. او دیمه دا واجب چې سړی په هغه باندې مول خرج کوي یعنی مہر ورګي ټیکاله ورګي کور ورګي. بس کومې نیکی خزي دي هغه به دي سړی دغه دي بچي او دي لیولي دي مشرنی خیال بستی او دغه ته بيداری وکي او څکه هغه نوې به خپل دي ابرو دي عزت حفاظت کوي. دې واجب نه الله تعالی او ته دي حکم فرمایله. الله تعالی سړی ته د لیولې کړه دا د خپل سړی خوشلول د خپل خوند خوشلول د لوی عبادت ته او غخ فکول نه رزقول لوی ګناه ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اټولنا لوی خزانه په دنیا کې غنی ک بیبي ده. صدیغه خوند هغه وګوري خوند خوشحال شي او څه کله خوند نوي به دو د خوند هغه خبره مني چې کومي خبري وته خي او هغه عزت کوم د ابرو د هغه حفاظت کوي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کومه خزه 5 وخت الموز کوي او د رمضان شریف روزي ستي او د خپل بدن غیر سړیونه نه محرم سړیونه پټوي او د خوند ته بيداری کوي او هغه خوشحال ستي او په دې حالت کې دوه مراش ولنه جنت ته بچي. کومي قضې چې په دنیا کې دا څلور کارونه وکي یا غوډه پر آخرت کې د جنت اته دروازې دي اته دروازې به تخلص شي او فرشتي بوته ای سه خوش نصیبی قضې دي کې چې په کومي دروازې ته خواخوي نو ز جنت ته داخله شه. وی پیری حضرت فاطمه رضی الله عنها غبرو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شولا او پیغمبر صلی الله علیه وسلم مونږ ته پوښتنه کوي لوري ویلي غبروي او ته عرض وکړو چې پلورا بیگا خبرو کې ایمو جبې نه دسي خبري وته لیس ایمو خوان علی رضی الله عنه ناروز شول خفا شولو او دی هغه نرزګي کې متوزي الله تعالی خوف معلوم شولو. صدې خوان په نرزګي کې دی الله تعالی نرزګي دا به مو هغه نه مفي وختره او مو میناتي زریو ته وکړلې هغه څه کله دا وکتل سزو ته میناتي زری کوم وخو دي دلو امون رضی شورو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم متوفر مو چې ای لوري په هغه خدای دې مو قسم وي چې چوز پرختونه باندې پیغمبر رستولای کچې ته ته دی حالت کې مارګ رغلوا چې تو خوند علی رضی نو تو خفاوا مو به تو دی جنازي المزنه کولا کچې ته ایوا خزا پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي دا کچې ته یو خزه د مریم علیه السلام په شون دی عبادت وکي او دیغه خوند اغه نه خفاوي الله تعالی د سی خزو عبادت بالکل نه قبلې او الله تعالی د سی خزینه هغه خزینه خوشول وی زکم خپل خوند خوشول ستی او پردای سړینا غیر سړینا خپل ځون پټوي. الله تعالی صدیغه غلامون یمو نه هغه او بندگون یمو هغه متدي وسیدلو دی پاره طریقې خېلې دي خزي او خوان په مانس کې اختلاف او د جګړې ختمولو لپاره قاعده او طریقې خېلې دي د رانګو کورنو سبق یې ته خېلې دي نو څه چوکې چې دا رانګ کورنو جوړ شي او خپل مانس کې مینه محبت زیات شي. ادي فاطمه رضی الله عنها حالت وګوري. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي څوکما خزا ووري زپري د خپل خوند ورکړه شو تکلیف برداشت کی دي ته وسو کولا عبادت کولو اجر ملويږي او دیندور خزا خپل سړای بچو جوړوي یعنی دی نیکی خزي دی واجنه میړه بچو جوړیږي څنګه به زوی خارش نه کوي هر حالت کې صبر کوونکی وي شکرګزاري وي څنګه دی واجنه د سړي پریشانی ختم کیږي هغه پریشونه به نه وي. دیندوري خزي ملویدل د الله تعالی وا توفا ده او د دنیا ټول شنو کې خوشای هغه دیندور اور فرمانبردورا دیندوري اور فرمانبردوري خزي ملویدل دي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه چوته پوښتنه وکړه یا رسول الله اټول نه خاخه په دنیا کې کومه واده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ارشاد وفرمایي چې هغه څکله دی هغه خوند دي طرف ته وګوري نه خوند خوشحال شي او دو خوند څه سوته یې خزي منی او چې د خوند کوم مول لا کوم شیون دي هغه د خوند مرزي خلاف نه استعمالي او بغیر د اجازه هغه کور نه نوځي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم شود و فرمایلو چې شیطان همیشه د پاره د شپې سمندر په خپل تاخ وچی او هغه باندې کینی او به خپل
څکم سپیون دي شیطانون والا یعنی وړو وړو شیطانونه غونه ته پوس کې نن تاسو په سړی کې چوچو باندې دی خدای په څه قسم د نفرمانی وکړه نه جواب چوکوي کوي څه موخ په خلکو باندې منځونه کا زوکړلو چوکوتی څه مو دغه مانس کې قتل او قتال وکړلو چوکوتی څه مو شراب ور باندې وسکلو چوکي څه مو دا کروي وکړه چوکي څه مو دا شررتون ور باندې وکړلو چوکسي خشیتون خفاش وتی څه ورشه تاسو هیڅ نو سوچ ته نه درسوله به یو شیطان کی وای څه جی مو د خځې او د خوند په منځ کې جګړه جوړ کړله دا خبره ته شیطان ووري نه ډیر خوشحال شي او ته بلکې دوره پرې څه خوشاله دی واجب نه څه پګړېدل نشي او دا غیږي کې غیږ او سره ملو کې دي شاباش جمدای اوسي تو ټول نه خستا کور کړیا په ټولو کورونو کې بهترین کور انداغه ده څه ته کوم کړه ده نه دیواجی نه سړای دغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا حدیثونه لغه دي سوچوږي کنه مو افسوس خبره دغه ده بس مو انانیت تکبر مونږ نه وځي بس انده خبره مونږ ولې څه وکم بس چوره پرې زبده برداشت کوم چوره پرې د ژوندۍ برداشت کوه کنه اندوره به ته جوړ نه ملويږي اندوره پرې الله موجود ده کنه اندوره پرې بلاتو ته ایدی بدلی دي کې اخرت شته ده څنګه نه بس ایوی پرې دوی پرې درې پرې څلور پرې پنځه پرې نه برداشت شي دي ته تو سره خلک ظلم کوي سختي کوي ته الله رضا دې پر برداشت کوه او د سې کېدای نشي څه تو سره ظلم کیږي ولا پوګه هغه بدل ده ونه خلیه هغه ولا پوګه هغه پزله کې ته محبت چي یا به تو په سره الله پوګه ته چپیړ ویږي امو یې ته بس چوره پرې وسه دا برداشت کوم دا ډیر وا بس نور مناسبت نه کی او ته چوره صبر د کړه دا په دا ایوی به صبر سره الله پوکتونه اغه نه زیات خفا شو لکه اغه نه بدوره زیات نه خفا یا اغه نه بدوره زیات نه خفا لکه ته نه خفګي دی واجب نه خواخي سره خر سره قوان سره لور سره لور زایو سره د نور کورونو کې کومې زنانه دي دغه سره ډیر زیات صرف ایدی په نیت باندې وخت رول پکور دي سای مو الله شته دا بس کله د الله ته زون وروچولو بیا کې دای نشي ته الله ته زیا کی دا بالکل نشي کېدلا خو خواخي زون ته انانیت اور کی تکبر دا اور کی نونګور کې خپل دی واجینا صدا کومه نونګور دا هغه خواخي خوشحال نشي دي ازو کې هغه مور سره کومه نونګور دی ابه دا مور ته تنګي او صدا کومه خواخي نونګور تنګي به دي خواخي کومه لور چې دکی ودوي کنه به ازون کې لور یا میړو سره به خواندوي یا سخرو سره به خواندوي نو بس ګوره دا سزا ده کنه دی واجینا په خپل ځون مدي رحم کول پکوري هر یو کس خزه ده کسړای ده بس دا د وې د الله رضا دي پاره مو الله شته ده مو الله شته ده صبر هیڅ خبره نه ده الله په ان شاء الله بهترین لري بوسی بیا بعضی خدي سړیو نه خرچي زیاتی غوړي نه دی حلال خیال نه دی حرام خیال بس اندای څه ایمو حالات خدا دی جهنم په شوندې د لکه څنګه جهنم به کنه نور اروچو انده سیده خدي کپڑے او پیسې خېټي نه ډکی بس څوره ور کوي خرچا کامیا لکه خدو سره ډېری جوړیږي کنه څه لاس جوړي سره پرتی کنه څه توای کوم سل جوړي د دګړي خدوی کې د جوړي مدي یا کوم سل جوړه چپل در دګړي خدوی کې دا جوړه چپل در دګړي یا کوم د سلوخي دګړي خدوی کې د چنې در دګړي دي دا خدو همیشه دی پر هر کور کې اندانو منه خبرې دي غرض دا ده چې خپل شون همیشه دی پر کام خي سمو سره څه شته دي څه درکړي او یو حدیث کې رسې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو خدو سره ټول عمر خوله وکي خو څلغه دی هغه مرزه خلاف یو خبر وکي به صفات ته یي ستونه مو سره خګړه کتلی نه په جړو د کور تر نوتلی او جوړند په جړو د کور نو زمړې کبا او مور پلور دی مو قسمت خراب کړه دا مور پلور ته مو خدای دسی کی یغو د خدای مړ کی خدای دې تبو کی خدای دې اندانو نه ذلیل کی خدای دې داسي اته سګوره زاره وا خزا به مور پلور په اندانو نه څه څه دې سی ور تر وسله دغه د خدای ژوندۍ ور کی هاي افسوس مو الله د مو پوي کی په خبر ونی او دا خزه به یي یعنی مطلب دا چې دې خدای سره ټول عمر خوله وکړه کنه صرف یو منټ وانی خبر لغندې سخت تو کې بس دې میړو د ټول عمر خېګړی هغه او بيوسی او پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کومه خزه خپل خوند لپاره زون جوړ کی سنگار او تو کی سترګي میسول سری شونډي سترګي توري شونډي سری میسول سنگار او تو کی نه څه خصوص خبره ده زنانا زکومی کنه هغه خوندونو ته دا خبرګي خوندو دې زموته دا جوړاو چې موته دسی وکدسي نه خزي وسره دا نه مني دی واجن اکثر لنجي دی بنیاد لري جوړي نه دا سترګو ترول شوندو سرول میک اپ کول چې خوند خواخي بالکل کول پکور دي ورنه عظیمه ګونو عظیمه سزا بوته مليږي نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي سکومه خزه خپل خوند لپاره بناو سنگار وکي ډول سنگار وکي هغه ته به د دوو کولو عبادت کولو ثواب مليږي سکومه خزه
بجزات خپل خوند کور نه بار لوړ شي نه د زمکه او د اسمون ولا یعنی فرشتي هغه باندې لعنت یي څو پرې هغه خپل کور ته واپس نه ویرغلی او کومه خزه غیر سړی ته خپل بدن وخی نو دی هغه هر بد نظر په بدلی کې بودی خزه ته 300 شپېته لعنتونه په دی باندې وریږي او څو کومه خزه غیر مرد نه پردي سړی نه پردا کوي خپل بدن پټوي الله تعالی بودا دوزخ ته بالکل یعنی نبی ای او دوزخ کې به نسیږي او کومه خزه خپل خوند پسې یعنی خوند نشته دا اغه بعد د خپل عزت حفاظت کوي په موبایل باندې پردې سړی سره نغږي یا په دیولونو باندې پردې سړی ته نور جوړتيږي په موبایل باندې خپل فوټون په ایمو په سکای باندې په واتس اپ باندې نور سي نو دی باندې جهنم ور حرام ده او څکله کومه خزه خپل خوند ته په دنیا کې تکلیف ورسي نه جنت کې به هوري سړی ته ملويږي هوري دي سړی خزه ته سو الله ته هلوګه کی دا خو تو سره سورج پر ملما ده بیا به ډیر زرد نه مو طرف ته رسي نو الله تعالی د مو دوستا خپل مانس کی دی خزه او دی خوان په مانس کی مینه محبت اتحاد نصیب کی او دی دینی تعلیماتو قدر کول توفیق د موتر نصیب کی او اسلام خېلی شوی سبق باندې تعالی په مو دوستا عمل کول توفیق نصیب کی بس نن اټول لنجان دی خبرې نه جوړه ده سدنن سبو په دې دور کې چونکی ماډرن زمانہ شولا فلمونه غانې بجانی او غنونه دور عام شلو صدیقت یو خوند کوم لنجی خاصه رسیدا کېدای نشي ترو نشي خدانن سبو دور نه چکه دور پر خبرګنونه څه د تعلق ته خبري ورسیږي او د جنگ جګړو ته ورسیږي د لسونه خپور کې موشي د مړیور کې وشي اواز صرف د څه غنونه عام شوي دي خوښ کړ دی موبایل ولا غنو دا ډیر عام ده سړای بي خزه بي او دسي خزي سره بغږي ځا خزي بخوند وي او دغه خزي بوڅو بچوي دوه سرغږي یا خزه بودي سرغږي وګوره معاشرات تبو بربود ده معاشره بالکل هالو کده وړه رون نسل هغه اندغه شایز کوي هغه یو بچی ته ویږي صدا شیف لنکې ته ویړه اوی کی صدا فلنکی ته ویړه هغه باندې اندارم نه د دللې کوي بس هغه زین ته د سبق ورچلو غلطه یغه تربیت غلط وکړلو هغه د پدی ګونو کې مبتلا کړلو خپل ګونو خاصه ته مليږي سزو مليږي اته دی واجنه کوم بچی د بچی تربیت غلط کیږي اب سبو فطور پیرو کوي هغه دی واجنه بکتلونه کیږي مصیبتونه به جوړیږي نو دا زون ته جوړی غلي دی واجنه الله تعالی څه دی وده حکم کړه صرف اندی دی پاره کړه سنرینا سړی ګونونه په باچی نن به وجود دی وده کولو سړی او خزي په ګونونو کې ډوبو او دا خلک بار انده شکایتونه وروړي څه خوند مده پر دای خزو سرغږي او خوند دا شکایت یا خزي وینټ کوون وی صدا دې سره مو موبایل باندې ولا په موبایل باندې غږیدله د څه دی افسوس خبره ده مسلمان آیا دوره به غیرت کېدل شي چې مسلمان د شریعت دغه حدود کراس کی څنګه دوره تجاوز وکي خپل الله سړی لږ سوچ وکي کنه په کوم غیګونو باندې زړه پردیس نه خبري ورو د غیګونو الله متکړول شي په کوم سترګو باندې زړه ګورو تړندول شي په کوم خپو باندې ورڅ فلیجر باندې تریدل شي لغه دا سوچ کول په کو دی او یقین وکا صلی الله علیه وسلم صبر کوي خڅ کله ونی ولو کنه به الله تعالی پکړ ان بچ ربک لشدید اډیر مضبوط ده دی واجنه خواخي صغر نونګور او خوند لونی زمن کور کې کوم خلک وسی د خپل مانس کې ډیر خوان سره وخت لري هر یو دا وایي چې بس خیر د مو زه تکلیف برداشت کوم کایو دا وایي چې نه به دوشي تنه کې به دو دالنجي کې به دو دسی کې به دو دسی کې دا خبر نه جوړیږي بس ودی ځان وګور دا دوی کوي خیر مو لاره زو دي پر مفتدو نه پیږي مو زوی پوری رغلی دا مول مسای پوری رغلی دا بس خلاص دا خبره او کبه مثال نونګور دغه دنده وای چې تا خوند پرې رغلی خيغه مور د کنه څنګه خوند قادر کوم یغه مثال تکلیفونه برداشت کوم دی مور ولې وربوندي سي اجر به تعالی پوک دي کی مصلیب جوړي پریشانی بني او کبه نه کوي به بټول مرتي پر ژوندۍ وور وي دا صرف یو کور نه ده به به څو پلور کور کې کینی ازو کې بہت پریشانی وي او کله ویم ودو کې ازو کې باندې خبري وي نه دی حلان حل دا چې پلور په کور کې ني دی ورونو دی مور خبري انده برداشت کوي دی خپل پر دې برداشت کوي تا خبري کوي مړي شړيلي یو دا ازو کې بوته دا پیغورونه جوړیږي او سر کور کې واخ نشي تر ولا دویم وده څه کوي مثال د خوند تعلق روغسل بل خوند کوي ناغه سر باندې خبري تړلې وي نه دیو جن به زندگی ووري بس ور زون سره کې برداشت کا او الله رضا دې پر ان شاء الله دی بالا پوکو نیکی بدلی دي کی الله تعالی دې مو ته خبر باندې عمل کول توفیق نصیب کی امين برحمتک یا ارحم الراحمین